افسر افغان څوک افسر افغان ته یو څو خبرې افسر افغان دی وخت په سوشل میډیا څه کوي څه روان کړي دي او دغه کار دغه خلک ولې نه خوښوي آیا څه غلطي کوي کوتاهي کوي غرور کوي تکبر کوي په دې باندې څو خبرې ترې کوو ګڼو کتونکو دا مهال افسر افغان د شخصیت نه هېڅ څوک انکار نشي کولی په ډېرو لویو پایو کې دی او د هغې غټه وجه چې د ملکنډ په هغه غریزو سیمو کې پیدا د شانګلې رهایشي نن په پېښور راج کوي په پښتونخوا کې د هغه چرچې دي د هغه ویوز او لایک د هغه د قابلیت نښه ده د هغه ویوز او لایک د هغه د شعور نښه ده د هغه ویوز او لایک د هغه د پرمختګ نښه ده او د هغه ویوز او لایک هغه خلکو ته پیدا رسوي چا چې د هغه ویډیو کتلې ده د الفاظو چنو د الفاظو ذخیره د پښتو پرمختګ د پښتو ټپه نن عامه خو د ټپې رواج په سوشل میډیا باندې دا اعزاز هم افسر افغان ته ځي دې سره سره صحافت کې هم یو پوهه لري بیا خو سوشل اکټیویسټۍ ته وګورو نو هغې کې هم ثاني نه لري سوشل ورکر هم دی او نن پلکو پالور هم لري ګرانو کتونکو تاسو ته پته وي یا نه وي کول کم راغلی د هغوی ته خو پته نه وي خو په 2017 کې زما په فیسبوک باندې 18 لاک فالوور وو او زه چې به کله داسې کېناستم نو ما به ویل په ټوله پښتونخوا کې زما عمره فالوور د چا نشته دی دغه دوران کې یوسف جان عثمانزی خیبر واچ پروګرام کې ډېر زبردست پروګرام مې کو او ډېرو خلکو به خوښو خو هغه هم سوشل میډیا ته نو راغلی بس هغه د خپلو پروګرامونو نه نوزګارېده په هغې کې به ښه زبردست کار کو خلکو به هغه کته زه دغه دوران کې 18 کې زه عمرې له تللی وم هلته جنید خان هغه قصه راله دغه ټیم کې زما په لکو فالوور وو او هغه ته چېرته پته لګېدلې وه چې دی راغلی بیا هغه ما ویډیو کړله هغه څه نوم واغسته طاهر خان خو ما دغه ټیم کې طاهر خان نه پېژنده چې دا څوک دی شپه تېره شوه سهار چې راپاڅېدم په سوشل میډیا باندې ما پسې یو غوبل چې دا تا ښه نه دي کړی او دا هغه شیان نه دي کړي د هغه د هغه ټیم نه وه آیلو عمران خان او تر نن ورځې پورې او نن په سوشل میډیا خو د دغې خلکو په ګریپ کې د هغوی فالو کوي او خو د دغې نه لږ اخوا دې خوځې نو فالوور دې ختمیږي ما چې وکتل هغه ټیم کې د هغه چپ په نظر لایک و دغه ټیم کې د عبید دلته کې 400 کې دې وخت کې لوی الرجي اسپتال دی د ما پسې ړومبنۍ ویډیو کړې وه ما چونکې نه پېژنده چې دا څوک دی د کوم ځای دی د وې ځای 400 برخال بیا وروسته پېژنګلو شوله بیا زمونږ کار کردار یې وکته داسې یو ټیم راغی چې عبید افغا شو یوه میاشت هغې کې چې مونږ کوم کردار ادا کړه د هغه کردار نه هغه انکار کوي او بل د کور یو رشته ورسره جوړه شوله هغه هم خادي ورسره جوړه شوه دغه دوران کې زیشان چې دې وخت کې په سوشل میډیا باندې او په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مشهور دی هغه لاین خو زه نه خوښوم خو نرتوب یې خوښوم چې د سره ودرېږي نو بیا د سره ولاړي د هغه جلالانه به راته او دلته کې به چې کوم دی نو کلک ولاړو دغه ټیم کې د هغه اواز پورته کول هم ډېر ګران خو هغه به هر حال امونږ اوچت کړ نن هم هغه یو تعلق جوړ دی افسر افغان دی 400 ته هم راځي زمونږ کاروبار چې کوم دی دلته کې کم کاروباري خزرات دي هغوی یې رابلي ټیم ته اخلي او هغه کاروبار له وده ورکوي په دغې ما ته خوشحالي میلاویږي ما چې کله خیبر نیوز جاین کړ نو ما ته به خلکو وي یاره 400 ته یوسف جان عثمانزی راځي او دا خو دلته کې د ستا بیټ دی او دا دی او هغه دی ما ورته صاحب زما چې کوم بیټ دی نو زما خپل کار دی هغه چې کوم بیټ دی نو هغه خپل کار دی او دلته ضرورت دی او دغه خیبر نیوز دی چې د پښتنو نمایندګي کوي خو هغه د شانګلې د غرونو په شانګله کې خالد خان به چې کوم دی نو ډېر زبردست رپورټینګ کو د شانګلې د غرونه به د خلکو ته ښودل او دلته کې چې کوم دی نو
یوسف جان په خپل دغه باندې په کوم انداز کې چې هغه مسله روچتوي نه دا وخت ضرورت دی نو موږ وایو چې 400 ته هر سړی راشي خو چې 400 اواز پورته کوي د دې دا ګوړه ښیي د دې دا مالټه ښیي د دې دا ام ښیي د دې قدر ښیي د دې غټې روجې ښیي د دې مټۍ ښیي د دې چپل ښیي نو موږ پرې خوشحالېږو دا صرف موږ نشو کولی 2018 کې ګرانو کتونکو الف خان شیرپور چې تاسو ته مخامخ دی 17 لاک فالوور په چیلنج سره په ټوله پښتونخوا کې د چانو او په باره کې ما پیج جوړ کړو خیر وخت سره لاړه لونډې لپاړه او رپوټونو قصې او څه زمونږ غلطۍ او کوتاهۍ او د دغې نه هم ډېر زده کړه وکړه خو ګرانو کتونکو ویوز او لایک مې درته خواست دی چې د افسر افغان شانتي پخو خبرو واخلئ په دې باندې ویوز او لایک ما اخلئ چې زه به د جینۍ په ذریعه باندې لایک اخلم زه به ځان بربنډوم زه به خپل ځان بې عزته کوم ډول پنایان چې کله ویډیو راله د هغې نه پس د ټیک ټکارانو د خپلو مشهورتیا لپاره خپلې ویډیوګانې بربنډې راویستلې د یو شمېر ټیک ټاکرانو جنکو ویډیوګانې راغلي اوس بعضې ټیک ټاکرانې جنکې چې پلار به ورته ناست دي یا بچي دونه ویوز دې پر رالل ښه بچي دومره ویوز دې پر رالل بچي خلکو ډېر وکتې دې ته نه ګوري چې بچی ته مې یو کس وایي چې راځه ما سره سمله بستره را سره ګرمه که او ما ته لږ رانږدې شه او ما له غاړه راکړه دوی ته نه پښتني وایو نه دا د پښتو د اقدارو برابر خلک دي او نه دا خلک به چیړل د لارې دوی ته هدایت وکړي چونکې دا پیسو لیوني کړي دي او دغه شانتې ویوز باندې لعنت په دغه مور پلار هم لعنت چې په خپلو لوریانو باندې ګټې کوي او په داسې اندازې کوي نور دې معاشره کې موږ همیشه خبره کوو چې جینۍ تعلیم وکړي نه به صرف ټیچره جوړېږي پیلټه جوړېدی شي هغه آرمي کې تللی شي پولیس کې تللی شي هغه په نورو محکمو کې تللی شي دلته کې دا زموږ په دې 400 کې د پنجاب ایسیګانې دي فیصل آباد نه راغلي دي زموږ د 400 مشري کوي د جینکو د تعلیم په حق کې یو جینکې میدان ته روزي او خپل ټیلنټ وښیي یا په سپورټس کې وښیي په هر څه کې وښیي خو په دې انداز کې دي د وجې چې کوم دی نو پلارانو والدینو په ډېرو جینکو باندې پابندي ولګوله د دغه شانتې ناسوري خلکو د وجې نو په دې موقع زه دا خبره کوم چې افسر افغان دا ته چې کوم کار کې کله چې ته ما سره په لومبني ملاقات ستا وشو ما ته یو ملګري وي یاره افسر افغان ما ورته ته نمبر راکړه نمبر یې راکړه هلو افسر افغان الف خان شیرپور خبرې کوم څنګه یې ښې خیر دی یار وایه که نه وروره یاره دلته زموږ څه ملګري دی هغه دې غواړي دلته کې راشه ما لټیم چې ښه وې زه درلم د هغې نه پس د هغوی دواړو تعلق جوړ شو تر اوسه تعلق دی پکې عمره یې وکړه بار ته هم لاړه ښه ټیک ټاک دغه شانتې چې کوم دی نو 400 د الرجي غټ هسپتال دی د هغې هغه د کار کوي دلته کې راځي ملګرتیا ده هغه کوي ما ته هغه ټایم کې هغه وایي چې یاره الف خان ما خو ته ولیدې په دې سوشل میډیا خو ما کتلې چې دا خلک د بسې ویډیوګانې کوي دا دي نن افسر افغان د دغې واقعاتو نه تېرېږي او د دې خبرو نه پته لګي چې پیښ وو چې په دې سوشل میډیا باندې د دجالیت ذهن سازۍ والا خلک خوم شته د تعلیم یافته جاهلان پې خوم شته نو نن هغه ورسېده چې یاره خو د دغه شانتې خلکو به مقابله کوو همت به نه بیلو د دوی دغه کنځلې د دوی دغه ردې بدې په دې باندې خو دا دغه کوي نو دا هېڅ خبره نه ده نو ته ډېر غټ کار کې او ته چې پښتنو له دا کم کار روان کړی په دې زه تا ته داد ورکوم بعضې خلکو ځانه د پیسو مشینان جوړ کړي دي هغوی خو زه دا خبرو کوم نو زما به ویوز کم شي خو دا خبرو کوم نو زما به ویوز کم شي ته نن د پښتنو هغه خبرې په ډاګه کې چې کم د پښتنو نمایندګي کوي هغه ټایم هم یو خبره راله چې په خیبر کې یو درنه روانه ده او دې پکې نشته دی یاره سړي به خپلې غم خادی وي سړی به چېرته ځي چکر له به ځي خپل کار له به ځي نن چې هغه د خیبر جرګه ونه څه شوه چېرته لاړل په کومه سوړه ورننوتل چې د 2200 کیلومیټر بارډر نه به پوج لاړ شي د پښتونخوا نه پوج وساته نن مینتونه دغه خلک نه کوي چې د پوجان به څنګه راشي او په کورما کې به اپریشن وکړي نن هغې ته چې کوم دی نو بیغ غواړي پوجان د دې قوم پوج دی خو دلته کې وزیر اعلی د ټس نه مس کېږي نه چې هغه ورته نه ووایي په دې چې هغه پکې څه مقاصد دي نو افسر افغان چې کومه ایشو روچتوي د ټیک ټاکو خلاف دغه کمپین زبردست په سعودي عرب کې لاړو عمره یې کوله هلته یې مسافرو سره چې کومې خبرې اترې وکړې په هغې ورته زه داد ورکوم هغه ټایم کې زه ډېر زیات متاثره شوم چې دا پیسې خپلو بچو له ولېږئ چې تاسو کوم ګفټونه کوئ نو زه افسر افغان ته دا وایم او د هغه شانتې داسې نور چې څومره خلک
چې داسې قسمه کار کوي نو د مټو نه مټې، د ټوپک نه ټوپک، د جلس نه جلس، د عدالت نه عدالت، د وکیل نه وکیل، د مالی تاوان او ورسره چې کوم دی د سوشل میډیا د لارې کلک د سره ولاړ یو، همت په نه بیلي او د داسې خلکو دا کنځلې چې یو سړی مثال ورکوي نو بیا یې د علب خان شیرپو پیج ته راشي د 2018 نه والا د 2024 پورې کم قسم کنځلې، کم قسم فتوی، کم قسم الزامونه، تورونه، کم غریبانان چې د خلکو د هغې بېعزتۍ زما په وجه باندې وکړلې. خو اصل شی ضمیر دی، نو خپل ضمیر ته تابع، خپل رب ته تابع، دغه انسانان ته نه ډېر ښه ډېره لا ډېر زبردست دی یو ټیم نوڼی نه جوړېږي د دې دنیا نه تګ دی. تاریخ کې به کردار پاتې کېږي او عمل به عمل ته په کار راځي. نو چې تاریخ کې ځان ژوندی ساتي نو یو ژوند تېرولي، یو د ژوند نه مزې اخیستل دي. نو راځئ چې ژوند تېر کړو، دا مزې چې کوم دی د آخرت ته پرېږدو، هلته به مزې کوو. افسر افغان زنده باد، پاینده باد، زبردست کار کوي او موږ له داد